بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره تر دې نه پس به ماشوم ته مونږه د افعالو عمل شروع کړو چې افعال به کمې طریقې سره کوم دي نو عمل کوي. نو ورته په لومړي دا وایي چې بچي دا فعل چې کوم دی نو دا په دوه قسمه باندې دی. یو فعل معروف دی، یو فعل مجهول دی. ورته وایي فعل معروف دی ته وایي چې د هغې فاعل معلوم وي، او فعل مجهول دی ته وایي چې د هغې فاعل هغه معلوم نه وي. لکه فعل مجهول ورته داسې مثال ورکړې، طالبان وې بار د مدرسې نه ووتل د سهرې چې ویې کتل نو په لاره باندې یو سړی مړ پروت دی. نو طالبان وایي چې پلانکي اوښتلې شوی دی. اوس د شپې چې چا اوښتلي نو هغه نشته دی، هغه پټ دی. نو بس دا د فعل مجهول چې کوم دی نو اسانو مثال بیا تاسو چې کوم دی نو په هغه کې دې پوهه کوئ په ترکیب کې، نو دې طریقې سره یې پوهه کوئ. ورته ګورئ بچي ضربه زیدون امرن، زید وهو امرو. دا زیدون چې کوم دی د ضربه لپاره څه فاعل دی. اوس چې کله موږ د دې فعل معروف نه مجهول جوړو نو په دې کې به داسې وکړو چې دا زید چې کوم دی دا فاعل چې کوم و د ضربه لپاره دا به موږ حذف کړو، او دا مفعول به چې کوم دی نو دی به د دې فاعل په ځای باندې کړو، نو دا به نایب فاعل شي، او د دې معلوم نه چې کوم دی نو مجهول جوړ کړو. ضربه به ضربه شي، زیدون به د میز نه وځي، او دا امر چې کوم دی نو دا به څه شي، دا به د فاعل په ځای باندې دا به قایم مقام د فاعل شي. نو ضربه امرون بشي. نو ترکیب په دې طریقې سره موږ ضربه فعل مجهول، امرون ولا نایب فاعل. نو فعل مجهول سره خپل نایب فاعل جمله فعلیه خبریه. دلته کې موږ وایو چې ضربه دا چې کوم دی نو عامل دی، زیدون چې کوم دی نو ولا معمول دی، او امرون ولا سلی معمول دی. ضربه را لګېدلې په زید عمر کې عمل کړی دی. دلته کې چې کوم دی نو ضربه را لګېدلې دی، امرون کې چې کوم دی نو عمل کړی دی. نو ضربه عامل او امرون دا ولا څه شو، دا ولا معمول شو. په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو پوهه کول هغه پکار دی.